الرحيم وأما العقل فهو سبب للعلم إذن مخ کی تفصیل دا علم په اسبابو کې د حواس او د خبر صادق اوس تفصیل د سبب علم کوي چې هغه عقل دی. ترتیب خارجي داسې نه دی لکه د چې ذکر کړي. ترتیب خارجي داسې دی چې حواس سبب د علم دی. حواس چې کله کار پرېږدي نو بیا عقل سبب د علم. عقل چې سبب پرېږدي نو بیا خبر صادق سبب د علم شي چې واحد ده. زمونږ علم په هغو څیزونو دی کوم څیزونه چې موږ له ښکارېږي او موږ له په نظر راځي. داسې وخت راشي یو شی موږ له په نظر نه راځي او موږ یې وینو، موږ یې منو، علم هم پرې راشي. دا ولې منو؟ ځکه عقل موږ له ووایي دا شی شته. صحیح شو. بیا داسې وخت راشي چې عقل کار نه کوي، بیا به د وحی منې. لکه 4 یا 5 فوټه قبر وکنستلی شي نو هلته موږ له عقل وایي دې کې نه جنت شته نه پکې دوزخ شته. ولې؟ ځکه وایي د اطرافو کې 1.5 فوټه کویان خلک جوور وکني، په هغې کې جنت نه وي او نه په هغې کې چېرته اور راوځي. مولیان چې دا خبرې کوي چې د 4 فوټه کې جنت او دوزخ دی نو دا چټي درو خبرې دي. صحیح شو. مه کوه کاریګره تاسې پرې پوه شئ. نو دلته زموږ عقل کار پرېږدي، موږ وایو والله دا خو رښتیا خبره ده. نو موږ په دې 200 فوټه کې جنت او باغ او اور نه دی لیدلی او په دې 15 فوټه کې منو. ولې؟ ځکه وحی ده، دا خبر صادق دی، رسول دا خبر ورکړی صلی الله علیه وسلم. زموږ عقل کار نه کوي. نو تاسو څوک به وایي چې دا خبره چې قبر کې عذاب شته مثلا، صحیح شو، نو دا به د عقل خلاف وي. نه، دا د عقل خلاف خبره نه ده، دا خلاف العقل نه ده، دا ماوراء العقل ده. دې ته ماوراء العقل وایي. د عقل رسایي ورته نه کېږي. ستا خو ورکوټی عقل دی نه ورته رسي. هلکه د پیغمبرانو عقل غټ دی، د هغوی رسایي ورته کېږي. ستا عقل ورکوټی دی. او که ته د قبر او د آخرت خبرې په عقل تلې نو دا بې وقفتیا ده. تا عقل باندې دا وړې وړې خبرې معلومه وه، دا غټې خبرې ستا په عقل نه معلومېږي. د دې داسې مثال دی لکه یو سړي غټ ټرک د ګټانو نه غټو ګټانو نه ډک کړی او اندر شیر په کوڅه یې ورننه باسي. خلک دې تپوس وکړي چې به دې څه کې؟ وایي دا زرګر سره چې وړه تله ده په هغې دا تلمه. نو خلک به ورته کم عقل وایي که هوښیار؟ وایي دا خو خر دی سوچه، ځکه دا خلک به دې تلي، په دې خو واړه څیزونه تلي د زرګر په تله. او دا د ګټانو لارۍ خو خلک په غټو کانټو باندې تلي، دې دپاره غټ ځایونه جوړ دي، دا خو په دې نه تلل کېږي. نو ګورئ زمونږ د عقل د زرګر تله ده، وړې خبرې پرې معلومېږي او تلل کېږي. او دا لوی څیزونه چې د آخرت او د قبر خبرې دا زمونږ عقل رسایي ورته نه کېږي. نو ترتیب خارجي کې
عقل دویمه مرتبه ده او د وحی دریمه مرتبه ده او د په ترتیب خارجي کې عقل ته دریمه مرتبه ورکړه. هلکه به پوه شي که به پوه نو اما العقل هر چې عقل دی بیا ورپسې حکم کوي په هو سبب للعلم ایزن دا هم سبب د علم دی دا همدارنګې لکه څنګه چې حواس او خبر صادق سبب د علم عقل څه ته وایي منګ او تاسو چې عقل ورته وایو پلان کې عقل شته او پلان کې نشته دا سلور سیزونه دي چې منګ په د عقل اطلاق کوو. یو خدای را چې فلاسفه وایي چې لس عقول دي عقول عشره هغه جواهر مجرده قدیمه مؤثره فی المصنوعات دی عندهم دې ته مونږ عقل وایي یو ته او ټولو ته عقول عشره وایي. نو د عقل اطلاق په عقول عشره هم کېږي. دویم د عقل اطلاق په هغه عقل هم کېږي چې د ماوراء النهر علماو د هغې اثبات کړی چې هغه وایي جوهر جسمانی نورانی حادث اول مخلوقات الله خدای اول پیدا کړی. دی دلیل نیسی په دې چې اول ما خلق الله العقل حدیث کې دی چې اول خدای عقل پیدا ک دا وایو جوهر دی جسمانی دی خو نورانی دی او حادث دی قدیم نه دی. دریم نفس ناطقه ته مونږ عقل وایو او څلورم هغه شي ته هم مونږ عقل وایو چې په هغې باندې انسان د څاروو نه جدا دی. همدغه عقل دلته زمونږ خبره په همدې عقل کې ده ما یمتاز به الانسان عن البهائم. صحیح شو ښه بیا د عقل کم ځای کې دی زړه کې دی او که دماغو کې دی. نبراس په دې ډېر کلام کړی. نصوص خو په دې دلالت کوي چې دا زړه کې دی لکه الله تعالی وایي لهم قلوب لا یعقلون بها د دوی زړونه شته خو عقل پکې نشته. نو معلومه شوه چې محل د عقل قلب دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا خبره منسوبه ده چې هغه وایي چې محل د عقل دماغ دی قلب نه دی. د هغه دلیل دا ده چې یو سړی په دې سر باندې ښه په تیزه ګزار سره ووایي دغه عقل خراب شي. کتل هم دې په سر یې ګزار خوړلی تیز هغه لیوني یي که نه معلومه شوه چې محل د عقل دماغ دی. دماغ متاثره شو نو عقل هم ورسره متاثر شو. خو صاحب د نبراس وایي چې د دواړو خبرو کې تطبیق ممکن دی. هغه دا دی چې کواسب د علم دماغي قوتونه دي او مستقر قلب دی. دماغ عقل ته دا خبرې راوړي او د عقل چې خبرې جمع کړي نو دا زړه کې بیا جمع کېږي. نو دماغ د عقل لارې دي او زړه د عقل مرکز دی. نو تطبیق دواړو قولونو کې وشو دواړه صحیح شو. دې پورې پوه شئ. او حکما وایي چې محل د ادراکات جزیه او حواس دي او مدرک د کلیات و عقل هغه عقل دی چې قایم دی نفس ناطقه مجرده پورې. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ.
دی عقل ته نفس وی او یا دا قوت دی د نفس وهو قوت للنفس دا د نفس یو قوت دی یو نفس دی او یو روح دی دا دواړه جدا دي که یو شی دی بعضې وایي بیل بیل شیونه دي خو راجح قول دا دی چې نفس او روح یو دي ښه روح څه ته وایي ماهیت د روح کې دی عالمانو اختلاف کړی دی اول قول د اهل شرع دی هغه وایي لا یعرفها الا الله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي روح امر ربي ده او الله تعالی د روح بارک و ما اوتیت من العلم الا قليلا دویم حکما صوفیه دی او د امام غزالی ده د هغوی رایه دا ده چې روح جوهر مجرد لیس حالا فی البدن یو جوهر مجرد د ماده نه دی بدن کې حال نه دی چې حلول پکې کړي بل متعلق بالبدن تعلق التدبیر والتصرف بدن سره تعلق دی د تدبیر او د تصرف تعلق ورسره زی دریم قول د نظام معتزلی دی او دا مضبوط قول دی چې روح جسمی لطیف دی او حال دی په بدن کې حلولی کړي بدن کې دننه دی پکې او صوفیان خو یې دننه دی د خواته ورسره داسې ګرځي او بس بدن له چارج ورکوي خواوشاتې تاویږي را تاویږي دننه پکې نه دی نظام معتزلی وی چې جسم لطیف دی او حال دی په بدن کې بیا جمهور اهل شرع مسلمانانو دا قول خوښ کړی دی چې دا د نظام معتزلی قول خوښ دی او دا د اشاعره و رایه هم ده او د ماتوریدیو چې جسم لطیف دی او بدن کې حلول کړی بهر ته نه دی ځکه موږ وایي جسم مرکب دی د روح او د بدن نه او چې روح جدا شنو بیا خو مرکب جز د مرکب نشي کړ عقل په لغت کې حبس ته وایي بندش ته قید زنځیر ته هم عقل وایي عقلت البعیره اوښ مې وتاړه مضبوط مې کړ نو عقل اصطلاحي ته عقل ځکه وایي چې دا هم سړی تړي د قبایحو نه بدو کارون لدی نه پریدي اوښ دی وتاړه موږي پورې خو پردي پټیله نه ځي که نه دقه شان عقل ته وایي پردي پټیله مزه غلط کارونه مه کوه وهو قوة للنفس دا عقل یو قوت دی للنفس نفس لرا بها د دې قوت د برکته تستعد دا نفس مستعد کیږي للعلوم والادراکات د علوم او د ادراکاتو علوم یقینیه او ته وایي او ادراکات یقینیه او ظنیه او دواړو ته وایي نو دا تعمیم بعد تخصیص دی دا ښایسته تعریف دی دې تعریف کې نائم او سبیم داخل شو چې عقل سبب د علم دی نائم لهم او سبی لهم ځکه دا قوت دی د نفس دپاره چې په دې قوت دی مستعد د علوم طاقت پکې د علوم او د ادراکات نو په سبی کې هم طاقت د علوم او ادراکاتو شته او په نائم کې هم شته نائم کې خو عقل شته خو ذهول شوی لرې شوی دی د خوب د وجه نه او په سبی کې خو شته دی خو ضعیفه دی استعداد پکې راځي که نه چې لوی شي وهو المعني بقولهم هم دقه مقصود دی په دې قول سره چې چا دا کړی دی حارث محاسبي دا تعریف کړی دی دا هغه یو شان دی څنګه تعریف یې کړی بقولهم په دې قول سره غریزه دا یو طبیعت دی فطری طبیعت د غریزه وایي
یتبعها العلم چې د دې پسې شاته علم راځي بالضروریات په ضروریات عند سلامت الالات چې کله آلات به د عقل برابري چې حواس دي دریم تعریف چا کړی وقیل چا ویلی دی جوهرون د عقل یو جوهر دی تدرک به الغائبات معلومیږي په دې باندې غائبات بالوسائط په واسطو سره یعنی په ترتیب د مقدماتو سره صغرا کبرا مقدم تالی والمحسوسات بالمشاهده او محسوسات په معلومیږي په څه سره مشاهده سره چې ویني پته ورته ولګي فهو سبب للعلم اذن د عقل سبب د علم د همدارنګ لکه غنور چو او سوال دی صرح بذالک د هغې جواب دی سوال دا دی چې مخکې ویلو کنه چې واسباب العلم ثلاثه اسباب د علم درې دي حواس خبر صادق عقل نو حکم په د سببیت لګول او بیا د دې سره څنګه وي په هو سبب العلم دا خو تکرار دی تکرار خو به پیدا دی وی دا تکرار به پیدا نه دی پیدا پکشته ځکه دې کې رد دی په بعضې باطل خلکو چې هغوی عقل سبب د علم نه ګڼي صرح بذالک په دې تصریح وکړه چې دا سبب د علم دی لما فيه من خلاف السمانیه والملاحده د سمانیه او د ملاحده او پکې اختلاف دی په جميع النظریات په ټولو عقلیاتو کې نظریاتو نه مراد عقلیات نظری نه هغه نظری نه نه دی مراد چې د بدهي خلاف دی داسې نه ده چې هغوی د دې قایل دي چې عقل سبب د علم دی په بدهیات او نظریاتو کې نه دی بلکې هغوی وایي چې عقل سبب د علم نه دی په عقلیاتو کې که هغه بدهیات یو که نظریات نو ځکه د نظریاتو نه موږ عقلیات معنا واخیستې و بعض الفلاسفه فی الالهیات او بعض فلاسفه اختلاف کړی په الهیاتو کې هغه وایي عقل خو سبب د علم دی په طبعیات او ریاضیاتو کې سبب د علم نه دی په الهیاتو کې بناء علی کثرت الاختلاف ولې دوی دا خبره بنا کوي په کثرت د اختلاف الهیاتو کې ډېر زیات اختلاف دی وتناقض الاراء رائے د عقلاو پکې متناقض دي نو که عقل سبب د علم وي نو دا تناقض پکې ولې راته یو سړی یو څه وایي هغه کې معقل دی بل څه وایي هغه کې معقل دی بل څه وایي هغه کې معقل دی معلومه شوه چې د عقل مفید د علم نه دی که نه لکه پې پوه شئ په الهیاتو کې نو فلاسفه وایي عقل مفید د علم نه دی په الهیاتو والجواب دې ته موږ جواب کو چې ان ذلک لفساد النظر دا اختلاف د آراو راغلی او کثرت اختلاف راغلی دا د فساد نظر د وجې نه راغلی فلا ینافي دا منافي نه دی د دې خبرې کون النظر الصحیح چې کېدل د نظر صحیح دی من العقل مفیدا د عقل نه مفید شي للعلم د علم یلکه دا تاسو چې وایي چې اختلاف دی پکې او تناقض د آراو دی د رایو نو دا د هغه چا رای دی او د هغه چا عقل دی چې د هغوی عقل کمزوری دی چې د صحیح سړي عقل مفید د علم شي نو دا خو څه بده خبره نه ده که نه لکه مثلا یو سړی دی هغه کوک سترګې د سترګې خرابې دي هغه ته یو شی دوه ښکارېږي موږ وایو ورکې که سترګې هېڅ شی هم نه دی بس سړي ته پې یو دوه ښکاري سړي ته پې یو دوه ښکاري که نه دی یو لپې ښکاري نو زمونږ سترګې هم اوس خرابې شوي دقه شان چې عقل په آراو اختلاف راغلی دی هغه داسې خلکو اختلاف راغلی چې هغه عقل کمزوری دی د دې نه خو دا نه معلومېږي چې صحیح خلکو عقل دې هم سبب د علم نه شي هلکه په دې جواب پوه شوئ علاول دا ویم
یلکا دی ویلی چې نظر العقل مفید د علم نه دی دی چې ویلی نظر العقل مفید د علم نه دی او بیا یې څه ویلی ځکه په عقل کې اختلاف دی او تناقض د آراو دی هر هغه شی چې هغه کې اختلاف او تناقض د آراو وي هغه مفید د علم نه وي نو عقل هم مفید د علم نشو نو دا دوی چې ویلې دا نظر العقل سره د خپله خبره ثابته کړه که د اسمان په خبرو په نظر العقل سره که نه هلته وایي نظر العقل مفید د علم نه دی او بیا د خپله دعوا چې نظر العقل مفید د علم نه دی دا یې په څه سره ثابته کړه په نظر العقل سره لکه پې پوه نه شي نو دا یې وایي نظر العقل مفید د علم نه دی دا خبره په څه سره ثابته کړه نظر العقل مفید د علم دی لکه پې پوه چې په دا خبره په نظر العقل سره ثابته کړه نو د دې دا دلیل د دعوی د پاره مثبت دی او که نه دی که مثبت نه وي نو دعوه ثابته نه شوه چې د دوی دعوه ثابته نه شوه نو نقیض ثابت شو ځکه که دعوه هم ثابته نه شي نقیض هم ثابت نه شي نو ارتفاع د نقیض یې نه به راشي د دوی دعوه دا وه چې نظر العقل مفید د علم نه دی نو نقیض ثابت شو چې نظر العقل مفید د علم دی او دا نقیض زمونږ دعوه ثابته شوه پې پوه شئ او که دوی وایي چې زمونږ دلیل مفید دی د دعوې دپاره نو دا دلیل بیا مناقض دی د دعوې سره ولې ځکه دعوه د دوی سالبه کلیه ده چې نظر العقل مفید د علم نه دی هر نظر عقل مفید د علم نه دی او دا دلیل چې کوم دی ایجابي جزئی دی موجبه جزئیه ده ځکه دا دعوه دوی ثابته کړه په نظر العقل باندې هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ دا چې وهابیانو سره د مناظره یو دا خبرې کوي او داسې راګیری نو ډېره مزه کوي خدای دې ته تاسو وساتي مناظرو امین به زور ووایي که تاسو پې پوه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ خو اوس خو د علمي مناظرې نه دي دا مناظرې اوس نشته چې ته دلیل ووایو زه دلیل ووایم اوس دا خبرې بس تاسو ته ما قصه کړې وه که نه چې مونږ طالبانو هغه د مولیانو جګړه وه یو دیوبندي و یو اشاعت والا و پنجپیری و نو هغه کلمې طیبې په ترجمه جګړه وه نو بس هغه پنجپیري دې تپوس وکړه چې مناظره کې دا ضروري ده چې زما د علم به یو شانې او زه دنه تپوس کوم یو ځای کې خدای وایي لیس البر بل ځای کې وایي لیس البر په بر لیسه داخل شوی ده یو ځای کې بر دی بل ځای کې بر دی یا به لیسه رپه ورکوي یا به نصب ورکوي که رپه ورکوي نو دا نصب او که نصب ورکوي نو دا رپه تاسو پې پوه شئ که پې پوه شئ زموږ ملا له دا نه ورته یقیني هغه څه ویلې خلکو له په خپل نمبر کې خلکو زمونږ په زور او په زیر کې مناظره ده که د کلمې طیبې په دغه کې ده دی زور او زیر له خبره وځي را دي چې پټۍ سپاره ورته زه جومات کې ووایم قاعده ورته وښایم او بس نارې تکبیر او زنده باد او بس ویې ګټله او په دغه ملا یې په دغه کې راوچت کړه په اوږو یې راوچت کړه بس وایي مناظره یې وګټله هېڅ خبره نه ده شوې اوس خو داسې مناظرې دي پخوا خو علمي مناظرې وي که نه دا هندوستان کې به کولي که نه دغه مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته به د ملحدینو سره او د هندوانو سره دهریانو سره مناظرې په دلیل بنا دلیل به پکې تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ علا اول آداب چې ان ما ذکرتم تاسو چې کومه خبره ذکر کړه چې نظر العقل مفید د علم نه دی ځکه اختلاف دی پکې دا استدلال به نظر العقل تاسو دا دلیل پیش کړه په نظر العقل سره په پی اثبات ما نفیتم په دې کې تاسو اثبات د هغه څه وکړه چې ما نفیتم چې تاسو په دعوه کې نفی کړی و
فیتناقضون استاسو خبره کې تناقض راغی. تناقض ولې راغی؟ ځکه سالبه کلیه موجبه جزیه نقیض د سالبي کلیه دی که نه، نو دعوی او دلیل په منځ کې هم څه راغلی؟ تناقض راغلی.